أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. سورة البقرة آیت نمبر 47. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، اے اولاد د یعقوبا، اذکروا یاد کئی نعمتی نعمت زما، التی آغا نعمت انعمتو چی ما انعام کړی علیکم پتا سباندی، وانی فضلتکم او ما فضیلت در کړیو تاسو ته علی العالمین پټول علمونو باندی. واتقوا یریږئ یوما د هغې ورځې لا تجزي چې په کار برا نشي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس، نفس یو کس عن نفس د بل کس، شیئا د سسیز، ولا يقبل او نبش قبل ولشي منها داغنا شفاعة سسفارش، ولا يؤخذ او نب اغستلشي منها داغنا عدل سمعاوزا، ولا هم ينصرون او نبدد مدد کولی شي. وإذ نجيناكم او هر کله چې مونږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون تقوم د فرعون، يسومونكم چې در رسولو به تاسو ته سوء العذاب عذاب سخت، يذبحون ذبح والبي ابناءكم زامن تاسو، ويستحيون ژوندۍ به پرې ښودلې نساءكم خدستاسو، وفي ذلكم او پدی کی تاسو لرا بلاء ازمیخو من ربکم تاسو در رب د طرفنا عظیم ډیر لوی. واذ فرقنا او هر کله چې وشلولو مونږه بكم تاسو لرا البحر سمندر، فانجیناکم پس نجات در کو مونږ تاسو ته، واغرقنا او غرق للمونږه آل فرعون قوم د فرعون، وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. په دې آیاتونو کې الله رب ذوالجلال په تفصیل سره په بنی اسرائیل باندې چې کوم انعامات او کوم احسانات شوه نو هغه ورته په تفصیل سره بیانوي. په ماقبل آیاتونو کې هم چې دین الله رب ذوالجلال اجمالی تور باندې چې دینو دا هغه باندې چې کوم انعامات او کوم احسانات شوه اجمالی یعنی مختصر انداز کې بیان کړو. او دا هم چې دینو د قران یو اسلوب دی چې اول الله رب ذوالجلال اجمالی غونډه کې خبره وکي او بیا وروسته چې په نورو آیاتونو کې په تفصیل سره چې راغی وضاحت کوي. څنګه چې په اور تیر شوی اول عمومي تور چې خبره وکي او بیا چې خصوصي تور باندې چې خبره وکي. نو په ماقبل آیاتونو کې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون. په دغه کوم اجمالی تور باندې چې دی په بنی اسرائیل چې کوم انعامات شوی نو هغه ورته بیان کړل او بیا ته الله رب ذوالجلال د ایمان مطالبه وکړه، امنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. نو نن اوس په تفصیل سره چې دی نو دا غوي باندې چې کوم انعامات کړی و الله رب ذوالجلال هغه ورته چې دی ور یادې او بیا ورته چې د ایمان مطالبه کوي. یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمتی نعمت زما التی انعمتو چې ما انعام کړی علیکم پتا سو باندې، وانی فضلتکم او ما فضیلت در کړی وو تاسو ته علی العالمین پټول علمونو باندې. نو انعام څه شی وو؟ هغه دا چې باغی کې انبیاء را لګلیو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. پتا سو کې چې سلور زره انبیاء هم راغلی او پتا سو کې چې بادشاہان هم. نو
نبوت دا په خپل ځبانی یو لوی نعمت عظیم نعمت او بیا بادشاہت دا چې په خپل ځبانی لوی نعمت او بل واني فضلتكم على العالمين او ما تاسو ته چې فضیلت په ټول جهانونو باندې جهانون عالمین مراد انسانان دي انسانان اسی خو عالم اطلاق چې نو په ټول مخلوقات باندې راځي خو لیکن چونکې د انسان علاوه نور څومره مخلوقات چې نو دا د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړی دي وزلت مفسرین فرمایي چې فضیلت خو الله رب ذوالجلال د پیغمبر علی السلام امت ته ورکړي دي پیغمبر علی السلام په خپلم فرمایي کنه چې زما امت د ټولو نه چرینو اخیری راغلي د ټولو نو لمبي بچري دا جنت ته داخلي کی دا ولې فضیلت د امت سیوا دي او دلته الله رب ذوالجلال فرمایي چې ما فضیلت چاله ور اسرائیل ور کړو نو دا غیر مفسرین جواب ورکړي چې دا بنی اسرائیل ته په هغه وخت کې چې کوم قومونه موجودو هغه د الله رب ذوالجلال چې دینو فضیلت ور کړو په هغه وخت کې خو چې د پیغمبر اسلام امت نه وګڼه نو په هغه وخت سره چې خبره کیږي په هغه وخت کې د ټولو نه زیات فضیلت چې هغه د بنی اسرائیل او د هغه وجه هم مفسرین بیانوي چې بنی اسرائیل چې خپل تاریخ چې هغه محفوظ ساتلو خپل تاریخ چې نو هغه خپل محفوظ ساتلو دغه علم او دغه تاریخ په بنا باندې الله رب ذوالجلال هغه ته فضیلت ورکړي نور کم قومونه چې هغه خپل تاریخ چې هغه نه یادو او دا شانتي د پیغمبر علی السلام امت ته چې نو هغه ابتدایي دور کې چې هغه د تاریخ چې دا یادو امام تبری چې دا د 3 صدۍ چې مشهور مورخ تاریخ تبری په نوم باندې یادي دا شانتي امام ابن کثیر تاریخ ابن کثیر چې دا مشهور تاریخ ابن خلدون دوی هم چې دینو د پیغمبر علی السلام چې کوم تاریخ دی هغه چې هغه محفوظ خو لیکن کله چې زمانه تیریده خلکو نه چې هغه تاریخ چې هغه مو تاسو ولیدل کنه د عرب نه دي د عرب چې کله نوم وایي نو هغه ډیر پوره نسب نامه په کې چې هغه بیانې فلا ابن فلان او ابن فلا 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 دا خپل نسب او خپل تاریخ چې هغه ته ساده پوری یادو او کوم چې عجم خلک دي عجم لکه موږ عجمیان موږ د خپل تاریخ کې یا د خپل پلار او د خپل نکاح او چې ډیر رغه شي جو هغه بره چې دینو در نکاح وته وکسا هغه پوری مخکې ته بیا نه یادو کوم عرب چې دي کنه هغه د خپل نسب نامه چې دینو هغه پیغمبر علی السلام ته چې رسي بلکې پیغمبر علی السلام نه مخکې بیا هغه حضرت آدم علی السلام پوری خو عرب چې دي هغه هم بیا چې دي هغه هم چې دینو هغه تاریخ چې دینو ګډوډ شوی دي او عجم چې دي عجم مون خلق چې موږ ته خپل تاریخ اډو یاد نه دي لکه ما تاسو چې ما ته صرف د خپل پلار او د نکاح لک معمولی به خبره خو دا غډر نکاح نور اخوا چې موږ ته تاریخ نه دی یاد خپل نسب موږ ته نه دی یاد نو دغه بنی اسرائیل ته چې الله رب ذوالجلال چې په هغه وخت کې چې څور کړو فضیلت ور کړو نو بیا الله رب ذوالجلال ته چې نو هغه ور یاد کړلو چې ګوره ما تاسو له فضیلت در کړو پتا سو کې چې ما انبیا را لګلو پتا سو کې ما بادشاہان چې پیدا کړیو نو کم سے کم د دغه لحاظ وکای او وسوم وخت نه دی تیر په دې پیغمبر باندې ایمان راوړ په دې قران باندې ایمان راوړ او دغه لپاره چې دی وته وای چې وتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس لکه یره وته ورکه چې دا هغه ورځ نه وایریږي کوم ورځ باندې چې دی یو کس بچی دی بل کس په کار باندې نه راځي نه به چې دی الته چې سفارش شي تاسو قبليږي او نه به چې دی الته تاسو نه معاوضه چې قبليږي ور په دنیا کې سړی سره لین دین سره معاملې کوي کنه نو هغه چې د دې درې سوزون نه چې هغه फायदा اخلي یو کس چې هغه د بل لپاره چې سمندر تړلو وي نو هغه ول چې څه फायदा ورکي یا د شانتي په یوځي کې چې د سفارش ضرورت دی د در لپاره چې څو کې سفارش وکړي را پلاني چې د در کارو کې سفارش او اخري درجه چې سفارش نه نو بیا څو کې بیا سړی څه پیسې مې څه وچوي نو الله رب ذوالجلال دغه درې وانو سيزونه چې نفي کوي چې په دنیا کې خو چې دا چلیږي هغه د حشر په میدان کې چې نو بیا دا یو سيزونه نه چلیږي نه چې یو کس پلار بچی د زوی په کار ناراضي او زوی بچی د پلار په کار ناراضي نه بچی د سفارش وزلته مفسرین فرمایي چې د پیغمبر علی السلام شفاعت خو چې قابل قبول دي د تعالی فرمایي سفارش به نه قبليږي نو دې جواب دا کوي چې سفارش به چې د کافرانو په حق کې نه قبليږي پیغمبر علی السلام فرمایي کنه چې زما سفارش به چې هر هغه چاته شاملي د چا په ځل کې چې شرک نه
شرک نه علاوه چې مؤمن ایمان والی الله رب پیغمبر علی السلام بچی دغه په حق کې څه سفارش وکي د کافرانو په حق کې بچی سفارش نه قبلي واتقوا يريغا يوما ده غورزنا لا تجزي چې پکار بران شي نفس یو کس عن نفس دبل شيئا دسسز ولا يقبل ونب قبل ولي شيء من هذا غنا شفاعه سفارش ولا يؤخذ ونب غستل شيء من هذا غنا عدل سعدل سبدلا سمعاوزه چیرې دې څه پیسې ورکی سفیدیه ورکی او داغه په بدله کې چې دین ځان چوڑاو کی الله هي چې نه رخي ولا هم ينصرون او نه بد مدد کولی شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ دلته الله رب ذوالجلال دا غو باندې چې کوم بل لوی عظیم نعمت کړي هغه ورته چې ور یاد کړي او هر کله چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون يسومونکم چې درکو به تاسو ته در رسولو به تاسو ته سوء العذاب عذاب سخت یذبحون ابناءکم هغه عذاب څه شو داغه تفسیر په خپل مخ کې کوي یذبحون ابناءکم زبکول به زامن تاسو الله رب ذوالجلال وته چې دا رغه وته مخې ته کې خودلو چې تاسو کم سے کم واذ نجیناکم واذ یاد کړئ هغه وخت واذ یاد کړئ هغه وخت نجیناکم چې تاسو ته نجات درکو د سلام نجات درکړو چې دغه فرعون او فرعونان چې کوم دي هغه بس تاسو زامن به چې هغه به زبکوله او فرعون چې دینو دا د ماشومانو د زبکېدو دا واقع چې دا دوه پیری کړی و یو خداو چې کله د نجوميانو چې دینو فرعون ته وی چې داسي په بنی اسرائیل کې به یو ماشوم پیدا کیږي هغه بستا ساده حکمرانۍ چې دینو او استاد حکمرانۍ لپاره چې د هلاکت سبب جوړیږي یعنی دا غیر وجه نه بستا حکمراني او تو چې تسنس کې ختميږي نو هغه حکم وکړو چې نن نه پس په بنی اسرائیل کې کم ماشوم چې پیدا کیږي هغه ذبح کوي او کمی خزي چې هغه پاتې کوي چې هغه زموږ خدمت کوي نو ماشوم به راونی وو د مور او د پلار د مخې به چې څه کو هغه به ذبح کو مفسرین فرمایي و تقریبا 90000 ماشومان چې دي فرعون چې هغه ذبح کړو نو الله رب ذوالجلال ورته چې دغه منظر وته مخې ته کوي چې فرعون به تاسو ماشومان چې هغه براونی ولا استاد د مور او د پلار د مخې به ذبح کړل الله رب ذوالجلال تاسو د اغه نه تاسو نجات درکو دا تاسو باندې لوی احسان دی او کنه دی ويستحيون نساءكم او خذي به ژوند پرې خو د پاغي باندې چې خدمتونه کول الله رب ذوالجلال د موسی عليه السلام په ذریعہ باندې چې تاسو له نجات درکو مفسرین فرمایي وای حضرت یعقوب عليه السلام چې وای کله مصر ته لاړ کنه وای د سر 71 یا 72 کسانو بیا د یعقوب علی السلام او د موسی علی السلام په منځ کې چې زمانه ده نو مفسرین یا 300 کاله یا 1500 کاله دي یا 400 یا 500 دي خو مطلب 1500 کاله په دې دوران کې چې بیا موسی علی السلام کله د مصر نه چې هغه وتلو او د بنی اسرائیل د الله په حکم سره چې ځان سره وکاګله نو د دې تعداد 6,70,000 6,70,000 چې د موسی علی السلام چې د ځان سره چې د مصر نه چریو کاغل د مصر مشرق طرف ته چې بحر قلزم او کله چې دی دغه رغه ته ورسېدل دغه بحر قلزم ته ورسېدل د قلزم د سمندر ته ورسېدل او شاته اصل کې واقع داسې رااله چې الله رب ذوالجلال چې دینو موسی علی السلام ته چې دینو د بنی اسرائیل دا غوی د پاره چې د غوی د نجات او د غوی د وښکل لپاره چې حکم بیا موسی علی السلام د بنی اسرائیل سره چې مشوره وکړه چې آیا موږ فرعون خبر کو که فرعون خبر نکو نو مشوره په دی وشوله چې موږ په سبانه باندې چې د فرعون نه بس اجازه واخلو چې چرته څه پروګرام موږ هغه ته موږ اجازه راکړو او په اعتماد کې چې دا غواغستو بس فرعون ولا چې اجازه ورکړلو او تر دې چې تاریخ لیکي چې را د بنی اسرائیل چې دینو دغه فرعونانو د خاندانونو چې دینو زیور میور واغسو چې موږ پروګرام لیدو واپس راشو به تاسو له درکو بس فرعون اجازه ورکو چې کله یو ورځ تیر شو او ورپسې به دوی مشپم تیر شو فرعون او دغه لخر ته پته ولګي چې بنی اسرائیل چې دغه وتی دي هغه بیا چې دغه لخر تیار کړلو تقریبا 10 لک یا د سیاده او سوای چیرې دغه سره چې نور بازار ول خلک کله ملاو شو تقریبا لخر 60 لک ته ورسېدو او دا چې دغه بس ورپسې شو نو دوی د بحر قلزم ته چې کله ورسېدل د موسی او موسی علی السلام چې کوم ملګریو هغه شاته ګوري چې فرعون ولا خورا ورسېد اوس پس کېږي
چونکه موسی علی السلام خدای الله په حکم باندې چې دا وته هغه سوای ان معي ربي سيهدين زمون سر زمون رب هغه به ان شاء الله زمون د پاره لار وکړي هغه زمون راهنمایي کوي او بیا الله رب ذل جلال ته حکم کوي ان يضرب بعصاك البحر خپل لاټای باندې چې دا سمندر وا مفسرین فرمای چې چونکه دا بنی اسرائیل چې دا 12 قبیله وي او موسی علی السلام چې خپل لاټي په سمندر چې نو 12 ځای چې دا غدا سو واله پاغي کې 12 لاري چې دا جوړی شوی وبراسي په خپل ځیبانی چې هغه ودرېدلې دا جوړی ناله پکې او دا مفسرین فرمای چې چونکه فاصله ډیره زیاته و نو چې یو قبیله چې په خپل لار باندې تلل نو هغه سره ممکن و چې سیاره او سخوف چې دون غټ سمندر کې لار نو پای کې باقاعده چې کړکۍ هم جوړ شولې چې یو بل به چې هغه بلیدل او دوی چې کله سمندر کراس کو نو مفسرین فرمایي چې سمندر نه اغله د سینا صحرا بیابان چې هغه او دلته چې دی فرعون چې دی هغه راورسېدو نو د فرعونانو چې کم اسونو هغه مخکې نه سمندر ته نشو ورکوزیدي لارې خو وی خو لیکن بیا هم یې راوه نو الله رب ذل جلال جبرئیل امین ته حکم وکړو چې ځان سره چې دی نو یو اس چې دی بوزا نو جبرئیل امین پایا یعنی په مؤنث اس باندې چې دی هغه کېناستو هغه مخکې روان دی اسونه چې دی د فرعون هغه چې دی هغه ورپسې شول نو چې کله دوی منځ ته ورسېدل الله رب ذل جلال په چې دی نو هغه سمندر چې دی هغه را میلاو کو اول ته دوی څه شو الته هلاک شو خرج شو نو ټول فرعونان چې دی غرق شو صرف د فرعون چې دی نو هغه لاش چې دی نو هغه الله رب ذل جلال د عبرت لپاره چې دی هغه چې هغه بره رغه کو او وسوم چې دی